پیغمبر دروغ نه وی او چې اونه لیکي نو کېدی شي دروغ د نه صادر نه چې شی ولیکلی چې خلک یې ګوري نو هغه حدیث ورته محفوظ پاتې شي دی مناسبت شي. غرض د امام بخاري رحمت الله علیه څه دی؟ جواز د احادیثو د کتابت او د علم. حدیث علم دی که نه؟ اصل کې دی کې اختلاف دی چې د حدیثو لیکل جایز دی او که نه دی. یو شرزمه وایي نه جایز نه دی او هغه حدیث په استدلال کې پیش کوي چې ما فواید اصولیه کې تاسو ته ویلي چې لا تکتبوا عني ما نه لیکل مه کوئ ومن کتب عني غیر القرآن فلیمحوه. هغوی دا دلیل وایي او موږ وایو چې نه ما د دې جوابونه درته کړي مولانا صاحب بیا وویل ما وی دا د لومبۍ زمانې سره تعلق و. لومبۍ زمانه کې دې ته مه لیکئ ولې ځکه قرآن نازلېده دوی د قرآن اسلوب طرز نو پیژندلی پوره نو هسې نه چې اختلاط د وحی خفي چې حدیث دی او د وحی جلی د قرآن را نشي نو چې د قرآن اسلوب دی وپېژني چې قرآن دا انداز دی بیا اجازت ورکړي. یا لا تکتبو دا منع محمول ده په هغې چې د قرآن سره په یو صحیفې مه لیکئ چې اختلاط را نشي یا دا په هغه چا باندې محمول ده چې د چا په خپله حافظه اعتمادي ادې نه لیکي. جواز دی لري چې اعتمادي او څوک وایي چې نه لیکل جایز دی خو چې یادي کې بیا به محوه کوي من کتب. لیکن دا دواړه قوله مرجوح دی ښه لیکل کتابت د حدیث وګوره فواید اصولیه کې ما بلا دلایل درته لیکلي دي. امام بخاري جواز ثابت دی کتابت العلم. زه اوس ورپسې شم. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشافعي عن ابي جحيفه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قلت لعلي رضي الله تعالى عنه هل عندكم كتاب قال لا الا كتاب الله او فهم اوتيه رجل مسلم او ما في هذه الصحيفه قال قلت وما في هذه الصحيفه قال العقل وفك الاسير ولا يقتل مسلم بكافر. محمد ابن سلام بیکندی تیر شوی دی او وکیع ابن الجراح هم او د سفیان نه سفیان ثوری مراد دی. سفیان ابن عیینه نه دی سفیان ثوری او مطرف څوک دی؟ مطرف ابن طریف ورته وایي. مطرف ابن طریف دا تابعی دی بلکې د اجله و تابعینو نه دی او شعبی خو عامر ابن شراحیل دی دا مشهور تابعی دی او ابو جحیفه صحابی دی. نوم یې څه دی؟ وهب ابن عبدالله. ابو جحیفه نوم څه دی؟ وهب ابن عبدالله او دته سوائي وی بنو سوا قبیله ده د هغې نو قال دی ابو جحیفه خو په صحابو کې کشر صحابي دی ناکد ته لیکلی دی. قال دی وی قلت لعلي حضرت علی رضی الله عنه ته مې وی هل عندکم کتاب څه مکتوب د سره شته؟ خلک وی دا قرآن څلوېښت سپارې دا لس په فضایلو د اهل بیت او د حضور پاک کې لس هغې کې دا مو چې علي به بلا فصل خلیفه هغې کې دا مو چې 12 امامان به او د هر امام نوم او غیلا غیر ذالکه نو دا شیخینو پټ که وی عثمان چې کله لیکل کول که نه نو دی پکې پټ که ای های ماشاءالله. نو دی ځکه علي نه تپوس کې هل عندکم کتاب تاسو سره شته؟ هغه لس قال لا نشته الا کتاب الله بالله مگر د خدای دا کتاب دی. وفي روایت بخاري کې براشي الا ما بین الدفتین چې تاسو سره د دوه قایو میانس کې کم دی دغه بل خو نشته. ای مولانا ځکه نه بالفرض که عمر عثمان او علي ابو بکر پټ کړل نو ورپسې رچه حکومت راغلی دی د علي نو هغه به روخ کې وکړه هغه به ویلي چې هغه لس سپارې ما خو غږ نه کو چې انتشار به جوړ شي دا غلس. او ولې علي خاموش ولې دی خو اسدالله دی چې هغې پټون او صحابه ولې خاموش وو؟ ټول صحابه په صحابو کې خو چا هم نه دي ویلی چې دې کې قرآن شریف کې یو آیت پټ شوی او بیا خو قرآن محرف شو بیا خو تعریف پکې وکړه هغوی او قرآن چې ذمهداري الله غشتی نه انا نحن نزلنا ذکر بیا به څه کړو
یاد وساته مولانا چې څوک هم د دې خبرې قایل چې قرآن محرف دی لس پکې پټ شوی دی نو د تحریف د قرآن چې څوک قایل دی دا مسلمان نه دی کافر دی هر څوک چې او چې څوک وایي چې نه ډېر شیعهګان داسې دي چې هغوی وایي نه دا منګړت خبره ده نو ټیک شو خبره دا یو څو خبرې دي خرابې عقیدې دي چې څوک د تحریف د قرآن قایل دی ایمان نه وتی دی چې څوک امام له درجه د پیغمبر ورکوي دا هم د ایمان نه خلاص دی امام له درجه د پیغمبر ورکوي بلکې د پیغمبر نه زیاته درجه ورکوي دا خطا کفري خبرې نو دی وایي چې ما سره دغه دی الا کتاب الله د الله کتاب چې کوم متعارف تاسو سره دی وفي روایت الا ما بین الدفتین او فهم یا یو فهم اعطیه چې ورکړی شوی دی دا فهم یو مسلمان لره او د هغې فهم په ذریعه دی استنباط د قرآن او د سنت نه کوي او ما فی هذه الصحیفه نو دی وایي ما فی په دې کې څه دي وښایه د اهل بیتو فضیلت دی پکې ستاسو د خلافت ذکر دی قال ابو جحیفه وی قلت لعلی وما في هذه الصحيفة سدي قال العقل أحكام العقل مذاب مقدر کا دیت احکام دی پک دیت پچا لازمی گو سنگ باور کے وفکاک الاسیر او احکام فکاک الاسیر قیدی بسنگ را خلاصے دا کافرنا پا جنگ بر اخلاصے پا مبادلہ بخلاصے چیز بدل یو کافر در کم قیدی تراکا او که پا پیسو بخلاصے ولا یقتل مسلم دادی چې مسلمان به په کافر نه وجلی کی بس دیر وستانه کې یو راکوټې غوندې اختلاف دی که یو مسلمان لګي شو کافر یې مړ کا آیا د دې مسلمان د پاره د دې کافر د پاره د مسلمان نه قصاص اخیستی شي که نه نو که حربي یې مړ کا حربي پیژنې څه ته وایي چې دار حرب والی دار حرب پیژنې چې ستا ورسره د جنګي بس یو بل ته په محاذ ناست یې او تا هغه سره سفارتي تعلقات نی د هغه تا سره سفارتي تعلقات نی دې ته دار حرب وایي نو چې حربي د مړ که نو اتفاق دی چې د هغه قصاص په مسلمان نشته او که مستامن دی مړ که دار حرب نه یو سړی راغلی د دار اسلام ته او تا دلته مړ که نو لږ د ابو یوسف اختلاف پکې دی خوا به تې وباسو دې کې م اتفاق دی چې د ده دپاره به د مسلمان نه قصاص نه اخلي ټیک ده چې امن ورکړی شو دې سړي ظلم وکړه بادشاه دې سړي تعذیر ورکړي څه دې ورکړي هلکه تعذیر دې ورکړي چې تا ولې دا سړی مړ که مونږ امن ورکړه او قصاص ته نشي اخیستی ځکه اصلا دارې حرب والا او ذمي چې کم دی ذمي چې دلته اوسېږي یو کافر او ستا د وطن اوسېدونکی دی آیا په ده باندې دا مسلمان وجلی شی او که نه څوک اختلاف شو په دې یو کې که حربي یو مسلمان لګې شو مړی که د حربي دپاره د مسلم نه قصاص نشي اخیستی که مستامن پاسپورټ والا یې مړ که ویزې والا ده دپاره هم قصاص نشي اخیستی خو بادشاه تعذیر به ورکوي ځکه چې بادشاه امن ورکړه ته یې ولې وجلی اختلاف په کم صورت کې دی په ذمي م ورته وایي معاهد هم ورته وایي چې زمونږ په دې وطن کې کم کافران اوسېږي هندوان سیکان وغیره او د دې ځای شناختي کارت دی ورسره پلار یې د دې دی او نکیره دې دی کورونه یې دی تجارت یې دی نو که مسلمان لګې شو او دا ذمي او معاهد یې مړ کړه د دې ذمي دپاره قصاص اخیستی شي که نه نو ائمه ثلاثه وایي د ذمي دپاره به قصاص د مسلمان نه اخلي دا دلیل وایي چې لا یقتل مسلما بکافرین او کافر عام دی که حربي وي او که ذمي وي او که مستامن دی دلیل شي زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي نه په ذمي به یې وجنئ په چا به یې وجنئ په ذمي په حربي نشي وجل حربي دوه قسمه شو ښه په حربي نشي یو هغه چې دار حرب کې دی بل دا چې دلته مستامن دی
نو په حربي نشي وجلی او په ذمي باندې به وجنې. ښه زما دلایل لا ولو وایم. قرآن شریف کې رب العالمین فرمای وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. دا قرآن نقل کو او په انکار په ونشو نو ان النفس بالنفس مطلق دی. سده لکه مطلق دی، نفس په نفس باندې وجنه نو په ذمي باندې موجل شي. او کته نفس بالنفس نو بیا په حربي ولې نه وجنه؟ نو جواب به کوم اته خاص تی په نور نصوصو چې اقتلوا المشرکین حيث وجدتم او بالاتفاق دا غي نه حربيان مراد دي. څوک ته مراد لکه حربيان. نور آیاتونه د جهاد اټول هغه سره حربيان مستثنا دي. یو دلیل. دویم دلیل كتب عليكم القصاص الحر بالحر مطلق دی. او چې مطلق شنو په ذمي موجل شي نو بیا هغه سوال په وکړه چې مطلق دی نو بیا په حربي ولې نه وجنې؟ مې هغه ته په هغې نصوصو خاص دي چې کوم نصوصو کې د جهاد هغوی سره حکم دی. څو شو هلکه؟ دو شو. درېیم راځه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الله ویمنه به وجنې دا د مرګ یې در باندې حرام کړی دی. اوس به درته حدیث کې ووایم او د حربي مرګ حرام نه دی. څو شو هلکه؟ دریش. او څلورم مشهور حدیث دی. مشهور دونه مشهور دی چې په ټولو کتابونو کې دی. بذلوا اموالهم. حضور پاک فرمائی د ذمي په حق کې بذلوا اموالهم. تعالی ټیکس درکوي، تعالی جزیه درکوي. دې زمانه کې خو جزیه نشته خو ټیکسونه ورکوي. څنګه چې ته ټیکس ورکوې دارنګې چې دلته کوم ذمیان اوسېږي هغه ټیکس ورکوي. څنګه چې ته په موټر وې ټیکس ورکوې هغه هم ورکوي، په بل کې ورکوې هغه هم ورکوي. بذلوا اموالهم ليكتكون دماؤهم كدمائنا واموالهم كاموالنا. دار قطنی بیهقی ټولو کې دی. بذلوا خرچ کو دی ذمیانو اموالهم مالون خپل جزیه درکوي، ټیکسونه درکوي څه دپاره؟ الا لتكون دماؤهم كدمائنا اوایا واموالهم كاموالنا. دا زما مضبوط دلیل دی. څو شو هلکه؟ څلور. او پنځم دلیل مو وایه په دار قطنی کې دی، نه په بیهقي کې دی. بیهقي کې او خو صریح دی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم قتل مسلما بمعاهد. ان النبي صلی الله علیه وسلم وایا قتل مسلما بمعاهد. دا زما پنځه دلیل شو. د دې پنځو دلایلو د وجې نه دلته کافر نه مراد حربیه خلما چې لا یقتل مسلم بکافر چې حربي دی که دار حرب کې یو کوم مستامن دی. یو بل دلیل ما سره دی، هغه بل دلیل ځان سره نوٹ کا. یو بل دې کې یو روایت دی ښه دې کې چې لا یقتل مسلم بکافر ولا ذو عهد في عهده. ذو عهد مرفوع ده. سموي وګوره لا يقتل مسلم بكافر ورپسې وایا ولا ذو عهد وایا کنه ولا ذو عهد في عهده. نو ذو عهد مرفوع ده په چا باندې؟ عهد مسلم باندې. حدیث کې ذو عهد ده زینه ده. ګوره څه چې دی حدیث کې واو دی. واو زه حرکات خونی خو واو یې خو وي کنه. نو ذو عهد نو کته د کافر نه عام خلی چې مسلمان په کافر مو وجنا کدا کافر حربي دی که ذمي بیا به څه معنا کوي چې ذو عهد په کافر مو وجنا که حربي وي که ذمي وي نو دی په ذمي خو وجلی شي. بل روایت کې دی کیسه دی لا يقتل مسلم بكافر او ولا ذو عهد في عهده. ذو دي ذو
نزو پچا باندې عتب دی وای په مسلمان نو معنا کدل تا کافر عام کیسه وي چې مسلمان په کافر مو وجنا که حربي دي که ذمي بیا بسوي چې ذو عهدم په کافر مو وجنا که ذمي دي که حربي نو په ذمي وجل شي نو التا د کافر نزاخلم حربي دلته ممت حربي واخلم یو حدیث دی خلاص شو خبره نو دا دلته کافر نه حربي شو په دلیل دا روایت باندې نو حدیث نه کافر مسلې معلومه شوي یو خدا دی چې دا قرآن د دې 13 پارونه علاوه بل نشته دی قرآن غیر محرف دی بل دې معلومه شو الا کتاب فهم شفا الله تعالی فهم ورکې استنباط د احکام دی وکي او دریم ما فی هذه الصحیفه کتابت د علم او د حدیث ثابت شو د مناسبت د باب سره شو او دام پتہ لگے چې د سره کوم صحیفه واغی کیسو د دیت احکام د قیدی د خلاصولو احکام او دا چې کافر حربي باندې به مسلمان نه وجل کیږي دغه مسائل هم ته وتل زو سر پسې شا قال حدثنا ابو نعيم الفضل قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فاخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال ان الله حبس عن مكة الختنى بالفيل قال محمد وجعلوه على الشك كذا قال ابو نعيم الختنى بالفيل وغيره يقول الفيل وسلط عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الا وانها لم تحل لاحد الخمر ولا تحل لاحد المعدي الا وانها حلت في ساعة من نهار الا وانها ساعتي هذه حرام لا يقتل شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها الا لمشرك فمن قتل فهو بخير النظرين اما يعقل واما يقال ابن القتيل فجاء رجل من اهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكتب لي ابي فلان فقال رجل من قريش الا الادخل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانا ندخله في بيوتنا وقبورنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الادخل الا الاسكرار ابو نعیم فضل ابن دکین د شیخ تیریږي بار بار او شیبان ابن عبد الرحمن ثقه راوي دي هغه نقل کوي د یحیی نه بار بار دا یحیی هم تیریږي ښا یحیی ابن ابي سلیم مخکدا عن ابي سلمة عن یو د فقهاء سبعه د مدینه منورین دي عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم نو مولانا صاحب اوږد حدیث یې غوږ به ورته وسېږدي ان خزاع مراد نه بنو خزاعه دي قتل کې یو سړی د بنو لیث نه عام فتح مکه په کال فتح د مکې بقتیل په سبب د قتیل منهم د بنو لیث قتلو چې د بنو خزاعه وجل په سبب د یو قتیل منهم د بنو خزاعه نه قتلو چې بنو لیث وجل او غلره بدل یې واغشت په مکه کې بدل واغشت نه پېښې په بنو لیث د خزاعه نه سړی وجل نو بنو خزاعه د هغې بدل واغشت په مکه کې ان خزاعه بنو خزاعه قتلوا رجلا بدل یې واغشت یو سړی د بنو لیث نه خو په کال د فتح د مکې خو قید ولګو په مکه کې بقتیل عوض د یو قتیل کې منهم د بنو خزاعه قتلو چې بنو لیث وجلې وغلره مقتول خو څوک نه وجني نو دا قتیل په اعتبار د ما یکون شو نو فاخبر بذلك النبي صلی الله خبر شو چې راشه په مکه کې په حرم کې دنه قتل کړی فرکب راحلته نو حضور په خپل راحلې ته اخذ فخطب نو خطبه وي نو فقال دې پکې وي چې ان الله حبس عن مکه القتل او الفيل چې الله بن کړی د مکې نه قتل او قتال نه وکړي نور مسله مې پکې پرون ویلې ده مولانا صاحب یاد لري ځکه او الفيل شک درابینه دی او د پاره د شک دی نو چې کوم دی او د پاره د شک غیره پس قال مقدر وي او قال الفيل د ابرهه د اتیانو لخر ته خدای باندې کړی ولې ته باندې کو چې مکه کې قتل او قتال ونشي ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل قال محمد إمام بخاري أو اجعلوه على الشك ديك الشك كي قتل وكفين كذا قال وداس مات أبو نعيم بيلدي القتل أو الفيل وغيره أو غير ذا أبو نعيمنا إمام بخاري وأغي فيل ويخا
هغې قتل نه وي شک نه کوي نو الله بند که د مکې نه قتل و قتال نو ای بنو خزاعه ولې مو بدل په مکه کې واغېشت الله بند کړی دی فیل نه مراد څه شی دی لښکر د اتی چې مکه کې قتل و قتال ونه شي نو تاسو ولې وکړو اوس که ته وې وسلطه مسلط شوی دی علیهم په د اهل مکه رسول الله صلی الله علیه وسلم او مؤمنین مونږ پې مسلط شو الا خبردار وان هذا مکه یعنی مراد تینا اهل مکه دی مضاف په مقدر کې لم تحل لأحد قبلی ولا تحل لأحد بعدی مکه زمانه مخکې او زمانه رو چاله حلاله نه ده مکې حلسه د مکې د خلکو قتل حلال الا خبردار وان هذا مکه حلت مال حلاله و ساعة من نهار پرون ویلو کنه نور خطونه نور پریوتو پور الا وانها ساعتي هذه دا چې کوم وخت په سبا تقریر کوي دی وخت کې حرامه ده محترمه ده لا یختلا شوقها د دې ازغي بوټي به نشو کېږي ما له دې نه کوم بوټي غشتي و چې کوم منبت بنفسها دی یاد دی هغه شو او ګوره د ازغي ذکر یې ولو که لا یختلا شوقها په ځای باندې دا شوق ولې وی نو اکثر په مکه کې دا ازغو والا بوټي دی وجه تخصیص شو او یا دویمه چې کوم ازغي والا بوټي دي چې خلکو ته ضرر رسي ابه نشو کې نو غیر ازغو والا خو په طریقې اولا به نشو کې ولا یعدد شجرها اونه به نه کټ کېږي ولا تلتقط ساقطها او اوچته نشي ساقطه نه دی الا مگر دا جواز د اوچتوالی منشد لري منشد چې مالک یې طلب کوي منشد چا ته ویل کېږي چې طلب د مالک کوي نو که ته را باندې سوال وکړې چې دا هر ځای لقطه اوچتول منع دي مگر منشد له جایز دی دا تخصیص ته مکې ولې کوي د مکې په بله وجه کوي یو مکه کې مالک پیدا کول ګران دي ځکه خو چې عمره وکړي د سړي خو ایسارېزي نه شي دی خو تللی دی او دا شی ته پاتې دی دی به کال پس عمرې له راځي حج نه رور بیا راځي نو په مکه کې د مالک موندل څه دی لکه دا ډېر ګران دي نو ځکه یې تخصیص وکړه فمن قتله هغه څوک چې مړ شو چا مړ کړ فهو بخیر النظرین فهو کې ضمیر د من قتله ته نه دی راجع د ولی ته راجع دی نو ولی د من قتله بخیر النظرین په دې دوه نظرو کې چې کوم ورته خیر ښکاري اما ان یعقل یا دې ورته دیت ورکړی شي و اما ان یقاد او یا دې قصاص واغشتلی شي اهل القتیل ای اهل القتیل یا اهل القتیل باب د تنازع نه دی بس مولانا صاحب دی کې اوس مولانا صاحب یو ضروري خبره ده ما ویله دا هم را روانه د خپل باب کې خو خیر دلته یې درته ویم چې یو سړی چې عمل که اوس دی به څه کوي اولیاءو د مقتول به څه کوي نو په دې کې لږ اختلاف دی نو امام شافعي او احمد ابن حنبل وایي هغوی له اختیار دی که قصاص اخلي خو چې قتل عمد یې ګورئ دعوه د عمد ده که قصاص اخلي او که دیت اخلي دی دلیل دی فهو بخیر النظرین دو نظرو کې چې کوم متخخ کاری نظر نه سوچه هو کې ضمیر د من قتله ته ما راجع نه که چاته مې راجع که ولی د من قتله ته اما ان یعقل یا د دیت واغشتلی شي یا د څوک واغشتلی شي دیت ته ورکړی شي اهل القتیل لرا و اما ان یقاد او یا د قصاص واغشتلی شي اهل القتیل لپاره پوهیږئ که نه څو څیزونه متعین شو دوه کم یا قصاص او یا دیت او زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې قصاص متعین دی دیت نه
دیت په شبه عمد او په خطا او نورو کې دا غوی دا دلیل زما دلیل سره وره ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب هیڅ هدیت نشته او ما دلایل وایي دویم سری ان النفس بالنفس هیڅ قصاص دیت نشته هیڅ دیت نشته یو خبدینه مونږ جواب کوو دا چې دا دیت دی او پر رضا د قاتل دی په چا دی لکه پر رضا د قاتل په قاتل دیت دی ورته وایي دیت راکه پرېږدو دی او یې نه در کوم دیت احساس رانه والی نو په زور چې د هغه د رضا نه بغیر دیت نشي اخیستی نو دلته رضا د قاتل مقدره که اما ان یعقل دیت ترې واخیستلی شي د قاتل نه خو په رضا د هغه او که ته رضا ولې مقدر کې کاکاجي داسې به څوک لیوني وي چې ورته وایي چې وجنم دی یا دیت راکه یا وجنم او دی وي دیت نه در کوم مړ مې کو پالسي کي داسې پاگل به څوک وي دغې وخت کې خو هغه یو دیت نه چې ورته پته ولګي سبا مې پانسي کوي 6 دیت هم ورکوي خو چې ما بچ کې نو رضا د قاتل دلالتا مقدره ده یو خبره د تبله مکمله صاحب کم دیت چې ابتداء لازم شي ابتداء څه لکه شب عمد کې او ابتداء دیت دی قتل خطا کې ابتداء دیت دی داسې نورم دی نو هغه په عاقلو دی په وارثانو مثلا او کم دیت چې د صلح د وجې نه لازم شي لکه صلح په دیت وشي اګورې په عاقلو نه ده په قاتل ده دا یو نقطه وه فجاء رجل یاغي یو سړی د اهل یمن نه ابو شاه نومو دا مطلب نه چې اوس راغی جاء د پیغمبر خواله راغی جاء الى جنب النبي صلی الله علیه وسلم فقال اكتب لي ما لأولك یا رسول الله هغه ته خو پته و چې پیغمبر کتابت نه وري ولې وایي جواب دا دی چې امر د کتابت وکړه فقال اكتبوا لأبي فلان لأبي شاه دا مناسبت د باب سره شو کتابت د علم فقال رجل من قریش دا حضرت عباسو الا الازخر یا رسول الله فإنا نجعل في بيوتنا مونږ یې په کورونو کې ځان ته اچو په سملو وقبورنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الازخر الا الازخر او بل ځای کې راځي لساغتنا دا لواران په دې خپلو دوکانونو کې سوځوي هغه ته مستثنا کړ دې کې ما ته خبره کړې وه که ستاسو یادي چې حضور پاک حقیقتا شارع دی مکمل اختیار دی د حل او د حرمت او که مبین دی یاد دی که نه نو دې ته ګوري الا الازخر دا دی پیغمبر مبارک فورا ووی چې الا الازخر الا الازخر معلومیږي دا چې شارع دی او ول اختیار دی په حل او په حرمت کې خو جواب یې درته ما کړی ادا چې دا الله فوري القا وکړي الله څه وکړي فوري القا نو د حضور پاک د خولې مبارکې نه وځي اوس حدیث نه ډېرې خبرې معلومې شوې یو خدا چې په فتح د مکې په ورځو کې بنو خزاعه بدله غشتې و نو حضور پاک ځکه دا تقریر وکړ ورې ډېر مسایل دي ودي ښه دا یو دویم څه اخبر بذلک چې څوک یو غلطي ګناه وکړي مشر بادشاه ته ویلی شي دا دویم دریم رکبه راحله په خطبه په مرکب باندې تقریر کولی شي لا تجعلوا ظهور دوابکم منابر جواب مې کړی خطبه او تقریر پر راحله دا دریم په خطبه نه بل څلورم معلوم شو چې یو مسله څوک غلطه وکړي نو عامه اصلاح وکړه څوک هلکه هغوی ته مو چې غلطي دې وکړه عامه وکړه چې هم پیش او ټول پیش پنځم مکه محترمه ده پنځم قتل و قتال پکې بند دی شپږم اصحاب الفیل خدای هلاک کړي اووم پیغمبر او مسلمانانو که مکه فتح کړې ده دا الله مسلط کړي اتم سری دغه یو ورځ حلو او باقی حل ختم قتل و قتال نهم خاردار بوټي او بوټي د مکې به نه پرېږدي لسم لقطه به نه اوچتې مګر هغه څوک به اوچتئ چې مالک طلب کوي یو لسم چې که چا پکچا مړې وکړه نو مقتول وارثانو له دوه خیاره دي نور مې پې پې کړې دولسم
پیغمبر ته مشر ته ویلی شي چې چاته ووایه چې راله ولیکې. او 14 کتابت د حدیث، او 14 اذخر ته مستثنا د ضرورت ته وجه نه، او 15 څه په کوټه کې سرګړې ځان ته اچولی شي چې سملی، 15 قبر چې خټی لاندې تل نو پکې اذخر اچولی شي، او تکرار شنیع نه دی مخکې تیر شوي دي، دا دی الا الاذخر الا الاذخر، بروزه موتوي سرګړې موتوي. تکړه شه مولانا. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله امام مدینی دی، د خام شیخ دی، او سفیان نه مراد سفیان ابن عیینه دی. هذا سيش والبسيشة. قال حدثنا عمرو قال اخبرني وهو ابن منبه عن اخيه قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه وهم يقول ما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احد اكثر حديثا عنه مني الا ما كان من عبد الله بن عمرو فانه كان يكتب ولا اكتب كما هم عمر بن رحمه بن ابي هريره. سفيان ابن عيينة مراد دي، سفيان ابن عيينة ورپسیشا، او عمر نه مراد عمرو ابن دینار دی تیریږي، وهم ابن منبه دورونو، حمام ابن منبه او وهب ابن منبه دواړه د ابو هريره شاګردان دي. دی د خپل ورور نه نقل کوي چې حمام ابن منبه دی. قال سمعت ابا هريره. څومره مرویات دي؟ 5304 وایه ما ته 5304 یقول ابو هريره وی ما من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم احد، د پیغمبر مرګرو کې یو کس هم نو اکثر حدیثا عنه د پیغمبر نه مني سوا زمانه زیات حدیث بل چا سره نو. ما من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم احد، کم څوک یو اکثر حدیثا روا عنه، اکثر حدیثا روا عنه د حضور پاک نه چې نقل کوي مني سوا زمانه، الا ما کان مگر هغه حدیث ثابت دی د عبدالله بن عمرو بن العاص نه زمانه ډیر دی. ولی؟ فإنه كان يكتب ولا أكتب، هذه كتابة ثابت شو. تابعه متابعي ده وهب معمر ده همامنا، وهب متابع شو او معمر متابع شو او همام اغرور ده وهب اغا کی شرکت راغی متابعت تامه شو. او سوال کوا چې د ابو هريره مروي خو 15304 یادي، او د عبدالله ابن عمرو بن العاص خو 200 دي، ډېر کم. نو دې څنګه وایي چې دا غرانه زیات دي؟ د 5304 او د عبدالله ابن عمرو بن العاص دي 200. نو یو یا خدا را د خپل زعمو چونکې هغه به لیکل کول، د ده خیال ده چې د سره به ډېرې، دا را د خپل خیال. نمبر 1. نمبر 2 څه دي؟ نمبر 2 دا چې عبدالله ابن عمرو بن العاص سره احادیث ډېرو، خو یاره هغه طائف ته منتقل شوی و. کوم خوا؟ طائف ته. نو د خلکو رخ مدینې ته و، نو ځکه د هغه نه نقل کم راغلی دی، د نقل زیات راغلی، نور مرویات ورسره ډېر. او دریم څه؟ دریم دا چې عبدالله ابن عمرو بن العاص سره د پخوانو کتابونه علم هم ابو هريره سره نو د هغه نه به خلکو نقل کم کو، هسې نه د پخوانو کتابونو څه خبره راته ونه وایي، دی وجه شو. اوس به راشو مولانا صاحب بل سوال وکړه چې ابو هريره ته وي ما سره ډېر دي، بل چا سره دومره نه دي، دا ولې وایي؟ ده ته څه پته لګي؟ هلکه ملګری د ملګرو نه خبرېږي که. او دویم دا چې ده ته دعا د نبي علیه السلام شوې ده، بل چا ته نه ده شوې. ده د حافظه د پیغمبر په دعا مضبوطه وه، خلاصه شوه. اوس حدیث نه ګڼ شمېر مسلې معلومې شوې. یو دا چې په خپل زعم یو خبره کولی شي، د زعم د غالب ګمان دا چې ما سره ډېر دی، دا دروغ نه دی. که نفس الامر کې عبدالله ابن عمر سره کم دی، خو دی په خپل غالب ګمان وی کولی شي. بل څه؟ یکتب ولا اکتب، چې د چا په خپله حافظه اعتماد یې هغه دی لیکي نه، چې اعتماد نه هغه لیکلی شي. او کتابت د حدیث هم ته معلوم شو. ورپسې شه مولانا صاحب. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما
سلیمان یحیی ابن سلیمان د شیخ ته او ثقه راوي دی او ابن وهب څوک دی لکه د عبدالله نوم دی عبدالله ابن وهب بصری راوي دی او یونس ابن یزید بار بار تیریږي ایلی وته وای او ابن شهاب بار بار تیریږي زهری موته وای عبید الله ابن عبدالله بار بار تیریږي یو د فقهای سبعو د مدینې نه دی عن ابن عباس رضی الله عنهما وعنهم دلته واوره په دې حدیث ابن عباس متفرد دی بل چا نه دا منقول نه دی دا واوره د ابن عباس شاگردانو کې صرف عبید الله نقل کوي بل څوک نه نقل کوي دا خبر ذهن کې واچوه نور اعظم لما اشتد چې سخت شو په نبی اسلام وجعه بیماری دا بیماری سخت شو دا وفات قال وی فرمایل اتونی بکتاب یو مکتوب راوړی دا مکتوب خو لیکل په نری شي کتاب وته ولې وای په اعتبار د ما یکون وته وای راتلو کې ماته بکتاب په یو قرطاس دا د پنځ شنبه ورځ ده سویم ورځ ده بل اتفاق بل ځای کې راځي تصریح د بخاري کې یوم الخمیس وما یوم الخمیس حضرت عباس هم دا نقل کوي ابن عباس هم نقل کوي بل څوک نقل کوي حضرت عباس بس یوم الخمیس وما یوم پنج شنبه ورځ اتونی بکتاب ای بقرطاس کتاب په اعتبار د ما یکون اکتب لكم کتابا لا تدلوا بعده دین پس بتاسو گمراهان نشه قال عمر سوي ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع درد په غالب دی وعندنا کتاب الله موږ سره د خدای کتاب لري حسبنا امون له کافی دی نو فختلفو نو سچلو شو اختلاف راغی وکسر اللغت شور زیات شو چا وی راوړی چې ولي کې چا وی مراوړی قال افرمایتم چې قوموا ما نپاسه ولا ينبغي پیغمبر سره تنازع حرام ده د پیغمبر په مخ کې منع ده وخرج ابن عباس يقول نادى تیر وتم عباس نه لخي ابن عباس ابن عباس هو ان الرزيه مصیبت كل الرزيه پورا مصیبت ما موصوله ده اغه چې حائل شو په من د نبی عليه السلام وبین کتابه پکار دي چې لیکلې کړي وکنه اغه مصیبت سو اغه تنازع اوس راشه مولانا صاحب په دې حدیث کې شیعاګان روافض حضرت عمر بدنامي وی حضرت عمر وی احجرا استفهموه او د حجره معنا بکواس او ګړی وړی دي احجره ګړی وړی وایسه عیاذن بالله بکواس کوي ګړی وړی هزیان استفهموه تاسو ته عربیات تاسو وی دا د عمر دونه بی باکی وکړه عیاذن بالله چې پیغمبر ته بکواس او د ګډو وړو د هزیانو نسبت کې حجره ګړی وړی وي هزیان کوي بکواس کوي استفهموه تاسو ته مولانا صاحب لاول خدا حجره د عمر قول نه دی ما تب ثابت نه کې په یو حدیث صحیحه کې چې دا حجره د پیغمبر مبارک د حضرت عمر قول وی لا ثابت ہے چې دا څوک وایي چې عمر ویلي دي یو سند سره ماته ثابت دی کې هم به ومانه نو حجره خو اول د عمر سر نه قول نه دی دویم د حجره معنا دا بکواس کم کتاب کړي دا هزیان کم کتاب کړي دا ګړې وړې معنا کم کتاب کړه حجره څه دی وهجرهم ملیا دا خو ترک ته وي سفر ته وي یو شی پرې ښودلو ته ویل نو حجره معنا څه ده آیا موږ نه روان دي څه حجره لا زیاده ماضی تحققا ده لا را نسالک الله تاسو ته وکي ته خو بینه ده حضور پاک سره دریم سری دریم که بالفرض ویما حجره په معنا د بکواس او د ګډ وړو شي نو حمزه استفهام انکاری ده حجره نه حجره په معنا د بکواس کې دی نشي کوي نو چې څوک بکواس او ګډې وړې وي په ناجوړتیا کې هغه نه څوک تپوس بیا کوي استفهمو څه فایده چې ګړې وړې بنده وي هغه ته ویلې چې دوباره تپوس وکړي هغه ګړې وړې وي نو په بیماری په غالب ګړې وړې وي نو څنګه ورته استفهمو کوي نه پیش وي نو یا خدا د عمر قول سر نه دی نه دویم څه
دا هجره معنا هذیان بکواس او ګړې وړې نه دي تلل مراد دی ولې استفهموه بقرینه ده او دریم څه که ګړې وړې شي نو استفهام کم یو دی مولانا صاحب انکاري دی دا خو د دې جوابونه شو اوس به راشي بله خبره عمر فخرجا فاختلفوا وكسرا عمر ولي ويتي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله دا خو ویلي دي کنه ولې حایل واقع شو شیعګانو ادا ځکه چې حضور پاک د حضرت علی خلافت لیکا عمر په پیش نو وی ملیکا پاسه مولانا صاحب یاد وساته عمر دا خبره ځکه وکړه چې د پیغمبر حب په غالب شو څه په غالب شو حب النبی او خپل کار به کوي نورې خبرې پیغمبر دردمند دی دې وخت تکلیف ولا مور کوي یا واش دویم دا که مراد د دې نه خلافت د علی وي دا نو بیا به د عمر منع پیغمبر چتم یو حکم شرعي بیا نه پټ کړی اعاذ بالله او درېمه واوره درېمه دا د څه په ورځ باندې یوم الخمیس ما یوم الخمیس د څه ورځ وه پنجشنبې دې نه پس حضور پاک څو ورځې جمع دی پنجشنبه ځکه دا پنجشنبې اوله ده جمعه وایه هفته اتوار ګل دا د ګل ورځ به ترې وباسو هغه 10 بجې تقریبا وفات شو نو څو ورځې حضور پاک څلور نو څلورو کې به بیا ویلي بیا خو ټیک شوی بیا خو طبیعت لږ برابر شوی او بله ناشنا راته ویم د دې نه پس حضور پاک جومات ته راوتلی حضرت عباس راستلی جومات ته حضرت علي اوږه ورکړې وه هغوی موجود وو هغوی راستلی عباس ورغی ورته یې ویې د الله رسول انصار جاړي ډېره ورځ شو ته یې نه لیدلې نو یې اوبه راوړی په ما واچوې نو اوبې پې واچولې ویې موچت کې نو عباس ولې اوږه ورکړه نو قدم یې نه شو اخیستې دا مټه ګوته پورې راښکلې شوه نو اوږه بریرې او عباس ورکړه نو بریرې خپل طرف بیا د دروازې نه بار علي له ورکړه نو په منبر یې کېناو نو علي عباس موجود دي نو پیغمبر مبارک تقریر هم کړی دی څه ویلي دي تقریر کې یو دا ویلي دی چې وفد چې راشي نو خد جایزه ورکوي بدل ورکوي دویم یې څه ویلي دي دویم یې دا ویلي دي چې جزیرة العرب کې دنه مشرکان داخل نشي یهود او نصارا دا دنه داخل نشي اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب واخرجوا المشركين من جزيرة العرب دی ویلي دي بلې څه ویلي دي د مانځه متعلق الا فاتقوا الله في النساء د ښځو متعلق او د صلات یې ویلي الصلات او ما ملکت ایمانکم د وینځو نوکرانو هم خبره کړې دا وصیتونه پیغمبر مبارک کړي نو چې لیکلي دا لیکلي دي که چېرته د علي خلافت یې لیکنه اوس به ویلي کنه ولې پیغمبر چا نه یېرېده څه چې پیغمبر مبارک به غوسه شو خو برکه عمر علی رکبتیه بیا به عمر هم رپېده حق یې ولې پټو عیاذا بالله نو دا تقریر او د انصارو حق هم خبره وکړه چې خلک به ډېرېږي انصار به کمیږي انصارو خیال ساتئ خو تپا تقریر د پیغمبر موجود دی که او د علي صاحب د خلافت ذکر نشته نو دې نه پس راوتلې ځکه ځکه نه بیا به یې لیکلي وو که چا نه یېرېده حضور پاک عیاذا بالله دغه یې لیکل او که ته وایې د علي لیکل زه هم د ابوبکر یې لیکه ځه تا سره څه ماته تا سره څه دلیل دی دویم تا سره څه دلیل زما سره خو یو دلیل شته عایشه صدیقه فرمایي وی حضور پاک په آخر وخت کې وفرمایل چې مې غواړي چې ابوبکر او زوی یې راولم او وصیت ورته وکړم چې ما نه پس به تاسو خلیفګان یې ما سره خو دلیل شته ما سره خو دا دلیل هم شته چې په خپله مصلی ځان نه پس په بیمارۍ کې څوک ودرولی دی حضرت ابوبکر امامت صغری ورکړې امامت کبرا هم شو تا سره څه دلیل دا ټولې منګړت خبرې د دې خلکو یو سوال به وکړم چې دا عمر ولې غالب شو چا بسې حب النبي دویم څه دی دویم دا چې حضرت عمر ته دلالتن اذن و څه وته ځکه داسې ډېر کارونه به کېدل عمر به منع وکړه پیغمبر مبارک به چپ پاتې شي لکه بیبیانو د حضور پاک نه سیدونه غوښتل دې کې عمر راننوت ښځې بیبیانې وتښتېدې
نو حضور پاک خاندل الله رسول خپل عمر د خدای خاندا ولې خاندي وې دا ټول راغونډه شوی جامع مامې غواړي و چې تیولې د نو د کوټو ته منډه کړل نو عمر وته غوسه شو یا عدوات انفسکن ما نه یریږي او د حضور پاک نه یریږي وی او انت افز و اغلظ وی ستا جب او زړه دواړه سخت دي سخت پیغمبر په خاموش شو دی وته نو چې زما بیبیانو ته دا عدوات ولې حب النبی وکړه قبل په مشکات کې هغه وګت حدیث تاسو ویلې دي چې حضور پاک ابو هريره لا هغه نعلی انور کلوی دلال شه او چې څوک من لقیا چې څوک د سره ملاقات کېږي او اشهد ان لا اله الا الله بشره بالجنه ویلو کنه چې عمر لراغ وسدي او دا پیغام خوشاله او جماعت خدا ویل شو نو پسینه کې غزار ور کلان دی رو غردو او په جړه لال حضور پاک نو به ته وی د الله رسول دا خبره مکوا اوس به خلق ته ظاهر مطلب سا مطلب خدا دی چې په ګناه کبیره څوک د ایمان نه نوځي خصوصا معلومه ده خلق به ظاهر معنا د مرجئه او پشانواله نو به بلال ته ابو هريره ته زمو آیا خلق وتا نو ګوره دینه سم معلومه شو چې دا دی چې اذن دلالتن وو هغه به دا خبرې کول او پیغمبر به په خپه کېده نه اوس کته وی چې کتاب الله راغی عندنا کتاب الله نو حدیث شو یار مړه حدیث خو شرح د کتاب الله ده کنه څه چې دی لکه بس هدي کې سری خلاص شو اوس برا شو مولانا صاحب حدیث نړۍ خبرې معلومه شوه اکتونی بکتاب اکتبو دین معلومه ده چې حدیث لیکل جایز او اکتبو سو بلته معلومه شوه چې امر ته نسبت د کتابت کول شي د صحابه د حضور پاک سره مینم ته معلومه شوه کتب کی کتاب الله کافی ده دا ټیک ده دا انکار حدیث نه ده د پیغمبر مخکې به شور نه کوي استاد مخکې د شور وکړه اوزه ویلي چې د تقومو او کتابت د حدیثو ته ثابت شو بس به کوم مولانا صاحب بل کتاب دی واړه